نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرجونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون صدق الله العظيم. دا سورة توبه را لسب سپاره را دویم رکوع ده پدې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي کیف یکونو څنګه شي دای د پاره للمشرکین د مشرکانو د پاره عهد عند الله وعده پنځ د الله باندې و عند رسوله او دغه د رسول مطابق الا الذين عاهدتم مگر هغه کسان چې چا سره تاسو وعده کړی دا عند المسجد الحرام مسجد حرام سره فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم نو چې کله غي پاغي باندې استقامت لري یعنی وعده پوره کوي نو تاسو مې سره خپل وعده پوره کوي. ان الله يحب المتقين بشک چې الله سبحانه وتعالى خوخی متقیان لرا پرهیزګاران لرا چې څوک د الله نه یریږي. د دې نه مخکې پوره تفصیل بیان شوی چې سوره توبه کې د اول رکوع کې ټول تفصیل دا بیان شوی چې کافرانو ته الله سبحانه وتعالی بس مشرکانو ته سلوکون ته اجازه ورکو د سر اجازه ورکو چې تاسو بس دا کومه د حرم میاشتې چې دي حرمت والا میاشتې ذل قعده ذل حجه محرم دا درې په مخه میاشتې چې دا د حج ورځې وي او په دې کې به حج کېدو کفارو به هم مشرکانو په دې کې یو بل باندې تعرض نکولو جګړه به نکوله یو بل باندې به غم غرض نکولو خو تجارت په دې ورځو کې کېدو او خو آمد و رفت جاری شو بیا چې د دا میاشتې ختم شي نو بس بیا په یو بل باندې دی حملې کولې نو چونکې مشرکانو خپل وعده ما تقریر و ما تاسو ته دغه تفصیل بیان کړو چې هغه کوم حلیف جماعت د مسلمانانو پاغي باندې دا غي حلیف جماعت حملو کا شپه پشپ باندې او ایت ډیر زیات نقصان رسولو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فریاد باندې راغه او معاهده کې دا خبره شامله و چې څوک تاسو حلیفي نو ای باندې چې څوک حملو کی نو تاسو به مرسته نه کوئ او موږ هم دغه شانتي ولی چې زموږ خپلو کې روغه شوې ده نو موږ به پکې خپلو کې تعرض نه کوو یو بل سره. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایل چې کله هغوی دا معاهده ماته کا هغه حلیف جماعت چې کوم د مسلمانانو هغوی راغه په فریاد باندې رسول الله سلام ته مدینې منورې ته چې دغه شانتې کار شوی دی هغه مشرکانو په اتحاد سره یعنی په موږ باندې حمله وکړه شپه په شپه باندې او موږ ته ډېر زیات نقصان رسول په موږ کې مړیم ډېر وکړو مال او جایداد هر رانه ضبط کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس خاموش شو کفارو ته چې پته ولګېده چې رسول الله سلام ته پته لګېدلې ده ابو سفیان دغه وخت کې د مکې سردارو نو هغه راغو مدینې منورې ته کوشش وکړو چې مطلب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ خپل غاړه خلاصه کو او ورته ووایو چې یعنی مونږ دې کې شریک نو لیکن رسول الله اسلام ته خو ټول پته لګېدلې وه نو بیا هغې وی چې زه یاره معذرت به وکړو چې یاره مونږ نه خطا وشوه او مونږ به بیا آینده لپاره داسې نه کوو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عذر قبول نکړو
وایي تاسو دا وعدې ماتول دا ستاسو عادت دی، لہذا په تاسو باندې باور نشي کېدی. دلته کې بس چې کله دی بیا ناامید دغه شانتې لاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چپه چپه ټولو مسلمانانو ته حکم فرمایلو چې تاسو تیاری د جنګ وکړئ او د جنګ تیاری شروع شي. خو ګورې تاسو نه چېرته خبره بار د مدینې نه لیک نشي، بار ونوځي دا خبره. د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په خاموشۍ سره او د دغه خاموشۍ نه کفارو ته ښه پته لګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د حملې تیاری کوي. خو ولې هغوی ډېر بیا بسه شوي په جنګ احزاب یعنې جنګ خندق کې هغوی ډېر زیات مار خوړلی او ډېر تاوانونه ورته رسېدلي او ډېر فوج او ټولې قبیلې د دوی نه منتشر شوې وي، بروسه یې ترې اوچته شوې وه. د دې د وجې نه دوی ته دا امید هم نو چې اوس به عرب زمونږه مرسته کوي. نو بس دی په دې پریشانۍ کیو. په دې کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کله چې مکه معظمه باندې بیا حمله وکړه او هلته کې د هغې نه مخکې بیا په حج کې بیا دا اعلان وکړو. الله پاک بیا دا وفرمایل چې ته نن براعت وکړه د مشرکانو نه. براعت مطلب دا چې بیزاري ته اختیار کا، بس ورته چې څه مرضي وي دا تاسو له دونه مهلت مونږ درکوو، एकदम در باندې حمله نه کوو. چې د حرم په میاشتو کې به تاسو ته هېڅ غږ نه کوو او چې د حرم میاشتې ختم شي نو بیا بس ځان خپل غم کوئ. په دې ورځو کې که تاسو چېرته ځئ او که مسلمانېږئ یا اسلام قبول کوئ او یا چېرته لاړ شئ. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې یعنی د مشرکانو نه خو تاسو دغه وکئ او نورو خلکو ته چې کوم دا څلور میاشتې اجازه ته میلاو شو. د دې نه علاوه الله پاک اوس د هغه خلکو ذکر کوي چې کوم مشرکانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده شوې وه. نو کومو چې مشرکانو وعده ماته کړې وه خو بس هغې سره ختمه شوه. چې کومو نه وه ماته کړې نو هغوی ته الله پاک دا دغه ورکو، یعنی فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم، چې څوک په خپل یعنی میاد باندې او په خپل دغه باندې ولاړ دي نو هغوی تاسو ورسره ولاړ ودرېږئ. ان الله يحب المتقین، او الله پاک متقیان خلق خوښوي. یعنی وعده خلافي تاسو مه کوئ. اول مسلمانانو ته ګوره دا حکم دی چې تاسو کومه وعده کړې ده عهد پوره کول دا په اسلام کې ډېر لوی ثواب دی او د دې ډېره لویه ذمهواري ده. او چې چا عهد مات کو نو بس د بیا د الله حکم مات کو. دلته الله پاک فرمایي د کافرانو باره کې دا خو د هغه خلکو په باره کې الله پاک مخکې وفرمایل چې مشرکان یې وفرمایل او بیا د هغې نه پس هغه مشرکان چې کومه وعده پوره کړې وه نو هغې سره د اقامت ذکر شو، چې کومه نه وه پوره کړې هغې سره د ماتېدو حکم شو. اوس الله پاک د هغې تفصیل بیانوي کیف او څنګه وان یظهروا علیکم، که چېرې دوی په تاسو باندې قابو بیا ومومي، په تاسو باندې بری ومومي، لا یرقبو نو لحاظ بونه کي فیکم ستاسو الا ولا ذمه، د رشتہ دارۍ او نه د خپل عهد. چې کوم عهد دی کړی دی د هغې به هم دی دغه ونه کي او چې کوم دی سره مطلب تاسو عهد کړی دی د هغې هم خیال نه ساتي او نه ستاسو د رشتہ دارۍ خیال ساتي چې دا ستاسو د قوم خلک دي. خو چې تاسو باندې کله سرپه بر شوه نو تاسو باندې به بیا دوی حمله کوي او همداسې یې کړي دي ټول عمر. او دلته کې الله سبحانه وتعالی هم دغه وفرمایل چې یعنی دوی به بیا چر هم داسې دغه نه کوي، یعنی عهد نه پوره کوي. یردونکم بافواههم، اوس هغې طرف ته اشاره کوي چې کوم ابو سفیان راغلی او هغه مدینې ته او یو بل صحابي سره ملاو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه زما لپاره، بل لاړو ټول ورته انکار وکړو. نو دلته الله پاک فرمایي یردونکم بافواههم، تاسو راضي کوي دوی په خپلو خولو باندې، دا صرف دوی په خوله باندې دغه کوي او بیا څه وایي وتأبى قلوبهم، او د دوی زړونه دا خبره نه مني چې کومه خبره د دوی په خوله باندې ده، دا هسې دوی وایي. خو چې کله په تاسو باندې وس بر شو نو بیا به در باندې هیله نه کوي. نو دلته کې الله پاک فرمایي واکثرهم فاسقون، او دوی ډېر زیات بد عهده خلک دي، فاسقان دي.
مجرمان دي د هیڅ کله مسلمان سره د ښېګړې یعنی خیال او دغه نه ساتي. اوس الله پاک فرمایي اشتروا بآیات الله. دلته اوس د اسرائیلو ذکر الله سبحانه وتعالی کوي. یهودیانو اشتروا بآیات الله خرڅ کړي دي آیاتونه د الله ثمنا قلیلا په لږ پیسو باندې د دنیا لږ دولت یې غشته دی. مفسرین حضرات فرمایي چې دا ټوله دنیا دا دولت چې څومره دی دا یو سړي په رشوت کې ورکړي او ورته چې دا یو آیات راته بدل کا نو دا دې ته هم لږ ویلی شي. ولې چې د الله په نیز باندې د دې ټولې دنیا کې چې څومره سره سپین زر او څومره لال جواهرات معدنیات او ونی بوټي او څومره څیزونه د دې حیثیت د الله په نیز باندې د ماشي د وزر برابر هم نه دی. حدیث مبارک کې راغلی دی تاسو اوریدلی او وایي که د ماشي د وزر برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث شریف مفهوم دی که چې د دې وقت او عزت د الله په نیز باندې وي نو کافرانو باندې به یو ګوټو بنه ویس کړي. دلته کې الله پاک دا فرمایي چې دای خو خرڅ کا آیاتونه د الله په لغونتي قیمت فصدوا عن سبیله او به منی کول خلق د الله پاک د لارې نه انهم ساء ما كانوا يعملون. دای ډیر غلط کارونه کوي. کوم کارونه چې دای کوي دا ډیر غلط دي. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي لا يرقبون في مؤمن نه کوي لحاظ د یو مسلمان الا ولا ذمه نه د حقی قرابت یعنی د رشتہ داري او نه د خپل عهد. بیا الله پاک د دې دوباره ذکر فرمایي واولئک هم المعتدون او دا زیاتی کوونکي خلق دي. دی ته چې وسې برکېږي که نه نو بیا در باندې ایله نه کوي. لہذا دا د ادبار خلق دي. دیم اول د مشرکانو متعلق الله پاک فرمایل او اوس د یهودیانو متعلق الله پاک دا عمده ټکي فرمایلو. نو هلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې یعنی مطلب دا فاسقان دي او دلته کې الله پاک بیا دغه فرمایل. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فإن تابوا کچره دیتو اسم توبه وباسي واقاموا الصلاة او قائم کی منزل لرا وآتوا الزکاة او ورکی زکات لرا فإخوانکم فی الدین دارونه دي تاسو په دین کې. بې د کریمه سره سره د دو شیزونو نور ذکر الله پاک فرمایلو چې دا ډیر ضروری دي. اوس دې کې کچا یو شیز د انکار وکړو دا کفر دی. دلته کې کله چې مدینه منوره کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو او لاړو نو مسلمه کذاب چې کوم دی نو هغه د زکات نه انکار وکړو د پیغمبر دعوی وکړه مسلمه کذاب کله نو هغه چې کوم دی هغه دا دغه وکړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه د خلاف د جهاد حکم وکړو کړه نو او د داسې خلکو دغه هغه خو د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت په باره کې د نبوت اعلان کړو دغه خلاف ور جهاد او صدا سي مسلمانانو شي قریبم وي روجي نیوي منظم کول خو صرف زکات نه انکار وکړو چې بس موږ نه ورکو زکات اسلامي حکومت لا نو هغه فرمایي چې څوک وي په دې دوارو کې د دې آیات نه وي هغه چې کوم دی نو دغه وکړو او بیا هغه فرمایي چې فإن تابوا الله پاک فرمایي وي که چې دوی اوسم توبه وباسي کلمه ووایي واقاموا الصلاة او د کفر نه راوړي اسلام ته او بیا منځ قائم کی نو ګوره الله پاک سورم فرمایي یعنی چې د مسلمان د پاره د منځ قائمول دا ضروری دي دا فرض دي. اوس یو مسلمان دی هغه منځ بالکل نه کوي انکار نه کوي کافر نه دی خو لیکن سخت ګناهګار دی ګناه کبیره کوي. ولی چې الله پاک فرمایي واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة دا خو شان دی د مسلمان چې دی به قائم ساتي منځ خو چې مالدار وي او زکات فرض وي زکات هم ادا کوي. فإخوانکم فی الدین نو بیا الله پاک فرمایي چې دا ستاسو د دین رونه دي بس
بس کریمه وي بس هغه مخکینی ارس ختم. څومره ظلم بربریت چې دی کړی دی هغه ټول عرص به الله پاک دی ته معاف کی. ونفصل الآیات لقوم یعلمون او مونږ خو په تفصیل سره واضح بیان کوو آیاتونه خپل د هغه قوم د پاره چې هغه نه پوهیږي. یو وی چې په ناپوهتیا سره یو غلط کار کوي، یو وی چې هغه پیر علم سره یو کار کوي نه خو په کس کوي، او یو دی چې هغه خبر نه دی. نو الله پاک ځکه دلته کې فرمایل چې لکه دی ته پته چې چاته نشته ایته ما دا اختیار ورکو، او چې چاته پته راوي ایمان وروړي نو هغه خو لکه ابو جهل ته پته و چې دا په حق سجدین دی، یهودیان ته پته و چې دا حق سجدین دی، او په کس ایمان وروړو. نو دا اوس هغه خلکو ته الله پاک دعوت فرمایي چې چاته پته نشته، علم ورته نشته، خو چې الله پاک یعنی دا کتاب اووي او هغه ته علم حاصل شي چې الله خو بخي مونږه بس زمونږ ګناهونه شوي دي، اوس به اسلام قبول کو، بس د اسلام مطابق به زندگی تیرو. نو که چې توبه وستا اسلام کې داخل شونه الله پاک ورته معاف کړي. وان نکسوا ايمانهم او وی که چې مات کې د خپل قسمونو لره من بعد عهدهم پس د وعده خپلنا وطعنوا فی دینکم او لعنتان کوي په دین ستاسو کې، یعنی ستاسو دین ته پس خبرې کوي، د الله دین پس خبرې کوي. فقاتلوا نو جنگيږي دی سره ائمه الكفر دا امامانو د کفر والا سره. دلته کې الله پاک ټول کافران نه دي یاد کړي، اشاره الله پاک امامان د کفر یاد کړ، یعنی کوم چې د دې سرداران دي هغه خلکو ته تقریرونه کوي او په دې باندې آماده کوي چې الکه اسلام داسې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سره او د پلان نیک دیني پرې خېره دغه شانتي د يهوديانو کوم چې مشران دي هغه دغه شانتي خپل قوم په دې خبره آماده کوي چې الکه دا ټول دروغ دی او د ځان خبره کوي د پیغمبر نه دخله. نو الله پاک وایي چې د دې خلاف تاسو جهاد وکړئ او جنگيږي. انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون بشک د دې قسمونه اسم ندي د پاره د دې چې دې باز راشي کچره دې یعنی تاسو کومه پورې دې زیر کړی دی او صحیح د دې خلاف قتل قتال نه کړی نو تر هغه پورې دې په لار باندې نه راځي، دا ډب مسلمانان دي. دلته کې الله پاک فرمایل چې دا مشران چې کله تاسو د دې خلاف جګړه وکړي نو بیا چې دې پکې نست نابود چې په خپل بدن نور بیا ایمان وروړي، او یا مطلب دا چې جزیه ته غاړه دی اسلام ته. الا تقاتلون قوما نكسوا آیا تاسو نه جنگيږئ هغه قوم سره چې ماتي کړی دي ايمانهم هغه وعده خپل عهدونه خپل او قسمونه خپل، وهموا باخراج الرسول او په فکر کې لګیدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وستو د پاره، وهم بدأوا او اول مره او دوی خو مخکې وي تاسو سره چیر کړو. اتخشونهم نو آیا تاسو یریږئ دی د دینا؟ فالله احق ان تخشوه نو الله د دې زیات حقدار دی چې تاسو د هغه نه یریږئ. تاسو د کافرانو یره پزړه کې را چیرې دا وسنګ چر کیږي او دا وسنګ چر کیږي. دلته کې الله په فرمایي ان کنتم مؤمنین که چې تاسو په صحیح معنی کې مؤمنان یې نو تاسو په یره به د کافرانو نه یره به تاسو په ځل کې نه وي بلکې د الله یره به تاسو په ځل کې وي او تاسو به د الله د لپاره جهاد کوئ او د الله د لپاره به خپل ځانونه قربانوي. اوس الله پاک دوباره بیا فرمایي قاتلوهم جهاد کوي دې سره يعذبهم الله چې عذاب ورکي الله پاک به ايديكم تاسو د لاسونو په ذریعہ سره دیتا. الله کو ردا سلسله طوفان پر علی گلی شي، زلزلہ پر علی گلی شي، چې غر کې سیلاب پر علی گلی شي، بارانونه پر ورول شي، طوفان پر اوستي شي.
لیکن تاسو د لاسونو په ذریعہ سره الله پاک دی لچ کوم دی عذاب ورکول عادي ويخزهم او رسوا کول غواړي وينصركم او تاسو الله پاک غالب کول غواړي عليهم پدای باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين چې یخشي زړونه د قوم د مؤمنانو. په جنگ احد کې دی راغ په تاسو باندې یو پیر حمله وکا، په جنگ بدر کې در باندې حمله وکا، په جنگ احزاب یعنی خندق کې در باندې حمله وکا، نو دی په تاسو باندې بار بار راخیږي تاسو په ورشي. دلته کې الله پاک دا فرمایي. نو دلته الله سبحانه وتعالى فرمایي چې تاسو ته خدای دونه تکلیفونه رسولي دي چې د مکې معظمین یې وویستی، رسول الله سلام وویستو، ټول مسلمانان یې وویستو، بې وطنه یې کوي او بیا چې کوم دی در باسي به درتله اول ته یې سره جنګونه کول په حرام یې نه پرېښوي او اوس چې کوم دی تاسو د دوی یره په زړه کې د دوی نه مه یېرېږئ او د الله نه ویېرېږئ او زړونه په دوی باندې یخ کړئ. ستاسو په ذریعه سره الله پاک دوی له عذاب ورکول غواړي او ذلیله کول یې غواړي او الله به ستاسو مدد کوي چې څنګه یې وکړو په بدر کې او په احد کې هم کړی. ولې چې احد کې خو سر کې خو غالب شوي مسلمانان خو د خپلې غلطۍ د لاسه دوی داسې شو. نو او دغه شانتې الله پاک په جنګ خندق کې بیا څه چلو کو چې سیلۍ راولېږل او داسې زوروره سیلۍ وه چې کاڼي به یې اوچتولې او شګې اوچتولې د دوی ټول دیګونو خوراکونو کې د خلکو په سترګو کې بس شګې وي، د شګې سم داسې طوفان او په هغې کې یعنی اسونو پړي وشلول، مخانو پړي وشلول او چې څومره حیوانات هغه چې په کوم طرف تښتېده بس کاڼي پکې راورېده دونه او خلکو وی چې هلکه تښتئ خیمې ولا ټولې وویستې او بس یعنی ډېر زیات بد حالو. نو دا د الله هغه مدد او نصرت و. ويذهب غیظ قلوبهم او وباسئ د هغوی د زړونو هغه غضب او جلن چې دوی په زړونو کې کوم غیظ او غضب دی. ويتوب الله على من یشاء او الله توبه قبلی د چا چې وغواړي چې کومې پورې دی د زړونو نه هغه غیظ او غضب د الله او د دین د خلاف نه ویستي تر هغې پورې دی سره جنګېږئ او که چېرې دی توبه وباسي نو الله توبه قبلی هر هغه څوک چې څوک توبه وباسي الله پاک ته. خو چې الله څوک وغوښتي وي نو هغه به توبه وباسي. کني بس هغه ابو جهل نه چې ورغو سر یې پرېکولو نو یره وي دا سر مې لږ اوچت کټ کوي ځکه چې زه سردار یم چې پته لګي په دې مړو کې چې دا سردار و. ته سوچ وکړه د دنیا نه روان دی یا نه ته سوچ وکړه چې دغه وخت کې د سردارۍ غم ورسره هلکه اوس به په خاورو کې خاورې شي بدبویي به درنه ځي تا بیا څوک د قبر نه وباسي او ګوري چې دا سردار مړو او که دا چېرته فقیر مړو او که دا غلام مړو وایي زما دا سر وایي لږ اوچت کټ کا وګورئ هغه ته وایي داسې ظالمانو ښه او که نه ابوجهل به تاسې وي او والله علیم حکیم او الله پاک ته هر څه پته ده او حکمت والا دی چې څوک به مسلمانېږي او څوک به کافر مري. الله ته هم مخکې پته ده خو د عمل نه ثابتوي چې سبا د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې یا الله تا خو ماله موقع نه وه راکړې. دا به څوک نه شي ویلی چې الله پاک په حجت په ټولې دنیا خلکو باندې تمام کو. پیغمبران یې وله راولېږل، کتاب یې وله راولېږلو او بیا چې کوم دی نو په هره زمانه کې علما راولېږل او اوس دین ټولو خلکو ته واضحه شوی دی. اوس خو په میډیا او په هر یو څیز باندې د دین پته لګي چې ته یو کلیک سره وګورې تا ته به د حق او د باطل پته ولګي خو چې څوک ګوري که نه. نو الله پاک فرمایي اوس مخکې ام حسبتم آیا تاسو دا ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو پرېښودی شئ ولما یعلم الله الذین جاهدوا او معلوم منی کی الله پاک هغه کسانو لره چې څوک جهاد کوي منکم ستاسو نه ولم یتخذوا من دون الله او نو نیولی د الله نه ما سیوا دی بل څوک ولا رسوله او داغه رسول
وللمؤمنین او مسلمانانو وللمؤمنین ولیجا یعنی او د مؤمنانو لرا بيدي دلته کې ویلی شي یعنی پټو مشوره چې څوک چا سره کوي. ګوره پټه مشوره خو سړی هغه چا سره کوي چې زړه ته ډېر زیات نږدې وي، یعنی هغه پټه خبره چې چاته غوږ کې کوي نو هغه به ستا خاص سړی وي، یا به د کور سړی وي، یا به د یار دوست وي، یا به د رشته دار وي. نو د راز خبرې وی کافرانو ته مه کوئ. الله پاک د دې نه وفرمایي وی منیسئ تاسو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو نه علاوه بل څوک یعنی کافرانو لرا ولیجا یعنی هغه یعنی رازدار خپل رازدار به څوک نه جوړوي. د دې په باره کې راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه خلافت کې د هغه به خلکو ته خطونه لیکل، نو یو یهودیو که نصرانیو نو هغه ډېر خوشخطي به ورتله او ډېر قابل وي لکه خط لیک را پړنه کې چې هغه ته وایي وایي دې ځان سره کا هغه ورته تاسو د خدای پاک کلام نه وایي چې دا مخکې تیر شوي دي چې الله پاک فرمایي چې غیر قومونو والا به تاسو ځان سره خاص عهدو باندې نه ساتئ، خاص عهدو باندې نه ساتئ چې کوم ځای اعلی د فوج مشورې کېږي، د حکومتونو مشورې کېږي، لاندې چرته اخوا دې خوځې کې که ساتئ نو ساتئ، خو لیکن یعنی داسې به نه کوئ. او الله پاک فرمایي والله خبیر بما تعملون، او الله خبر دی ستاسو د هغه عملونو نه چې کوم تاسو کوئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله زمون تدا یا الله زمون ګناهونه معاف کړي، زمون داناسته په خپل درجه قبول او منظور کړي. موږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي. په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي یا الله شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونو اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي. د حق او حلال د رزق فراخ سبب ټول مومنان مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې کې زمونږ آبا او اجداد تر اوسه پورې څومره وفات شوي دي ټول مغفرت وکړي، موږ ته د راتلونکي منځونه آسان کړي، که دې په معنی او په مفهوم کې زمونږ څه کمې زیاتې شي د هغې معافرت وکړي. په آخر کې مو دا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.